د خیبر پښتونخوا یوازینی پراجیکټ پرانیسته په 400 کې امینه فضل محمد خان په لاسو شوې ده. په دې عقله په برخې اټونکي او پروقاره دستوره وشوه، کومه کې چې 400 مردان، نوخار او پیښور په سلګو کاروباریان عوامو خلکو ګډون کړی وو. دوی د دغه لوی پراجیکټ شروع کېدو باندې د شهاب خان، عارف خان، مهر خان او د نورو مشرانو شکریا ادا کړه او خراج تحسین یې ورته وړاندې کړو. د پامخوز د دفتر د پرانیستې په موقع د پراجیکټ تابع کوونکي وویل چې د پښتونخوا یوازینی لوی پراجیکټ دی، کومه کې چې د یو کانال نه واخله تر 10 کانالو پورې به پامخوز جوړولی شي، چې دې وخت کې د یو کانال ځمکې نرخ صرف 40 لکه روپۍ دی او څو ورځې پس به دا 13 لکو ته نرخیږي. دوی ویل چې دلته هغه ټول سهولیات به ورکولی شي کوم چې په بهر ملکونو کې یا د پاکستان په لویو ښارونو کې تاسو لیدی شئ. امینه فضل محمد خان په دغه موقع زیاته کړه چې دا پراجیکټ به د 400 په ترقۍ کې یو مهم رول ولوبوي او د دې پراجیکټ د مکمل کېدو وروسته به 400 والو ته د وړوکي اسلام آباد د کتو موقع په سترګو ورشي. د ذکر وړ ده چې برخې اټون د 400 په نوخار روډ د موټروی نه په لږه فاصله یوه لویه منصوبه ده چې د پامخوس نه علاوه دلته ځان لپاره خلکو کورونه خوم اخیستي دي. په برخې اټون کې پولیو ګراوند، هسپتالونه، سکولونه، لوی پارکونه او ورسره د جوماتونو او مدرسو بندوبست خوم شوی دی. د کیمرامین کامران دورانی سره علب خان شیرپو، خیبر نیوز، برخې اټون 400.